वही हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। माता खुदा खावर डीवम न नसीब कीगी चे कोर के जान तबलकम, और स्ताप कोर चिरागान जोड़ दे और जमा पिंजो पाओ त दिलास नीवले दे। नो दलता द दुई दा ताली सटती ब्या का ख्याल कई, द दुई दा ताली सट और दा बड़ी सी दा गर्जी वही दा मुलियान देवबंदियान ची दी दा औलिया न मनी, दा मुलियान औलिया न मनी। औलिया चे सोख न मनी आ मुसलमान नहीं, औलिया मनु रोटी खलास न मनु, गणकपान न मनु, दा द जीबुनो गणकपान ची दी दा का दा खुदाय एलका वली माना द खुदाय दोस्त। नो द खुदाय दोस्त चे दे अगला खो खुदाय दुमरा सवर कड़ी चे ताले बे दर कई, नो आगा चे ताला लास नहीं वले दे आगा द खुदाय दोस्त संगा शुदा शर्मे दले। दा गणकप चे स्ताप जेब पसी गर्दी दास द खुदाय दोस्त संगा दे, द खुदाय दोस्त खुदे तवई। यो बुजुर्ग ज़ैल सड़े वरगे पकी डेरी चेले औगड़े वलाड़े, चे चेले औगड़े वलाड़े में चे दाद चादी वे दाद दे बुजुर्ग दी द चगी बांधे हुए चे न मर्दा नस के दुनिया दोस्त दारद, न मर्दा नस के दुनिया दोस्त दारद। वे आगा बुजुर्ग नशिके दे ची दुनिया सर दुमरा मी नहीं ची बदा जरगुना गड़े और चेला और कर वापस रा गए मुलाकात और सर दशपे खूब गोरी चे द क़यामत रज़दा और दा दुनिया लगिया दा पेश की दा सड़ेम पेश हो अल्लाह वर्तवे चिस्ता हिसाब के द 500 रुपये फर्क दे 500 रुपये रावड़ा नो खलास बशी की नहीं बस जहन्नम तजा दरामन डकड़ा चरामन डकड़ा नो दा बुजुर्ग पर मखावरा गए चे बुजुर्ग पर मखावरा गए नो वर्ते चरता मंडे वाहे वे सैब नूर हिसाब में सफा दे खुद 500 रुपये फर्क दे पके दे बुजुर्ग वर्तवे ची बचिया 500 रुपये बजदर कम खो परुन चे जमा जे तरागले वे او کم الفاظ دی ویلی نو هغه لګ بیا وای ورته وی جی پرې دی هغه الفاظ غلطی می کړی و وینا او وای نو دا 500 روپے والا او ځان خلاص کا ودا ما ویلی چې نه مردانس کې دنیا دوست دارد هغه سړی نه دی چې دنیا سره دومره مینه نو هغه ولا 500 روپے راوېسته ورته بچیا اگر دارد برائے دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد والله دا گډیو چلای می تاسو لساتلی چې دادا سے خپل ملمان راشي چې د دوی پای په اوس کم مل مستیا وکم والا دا 500 روپے ځان په اخلاص اگر دارد برائے دوست دارد د خدای ولیان او دوستان چې هغه بل ور کړی کوي هغه په نور جیبونو ډاکې نه چي او نه په مالګو نه په جاروګانو پیسې راټولای تاسو پوه شئ عزیزانو عرض لاو ولایت او بزرگی لا کم ځای پاتې ده بزرگ الله حج روانو سره 600 روپے ور سره دي ولکه اوسم اجیانو غریبانو داخله وک خیال کرو آج بچر تکیگی اتم یاشتے پاس او داخلے اور توسو شوے سخ خدای رانی ولیے نور بمرانی نور بمرانی وی آب ندی دا موزہ کشی او بدی لی دلی ندی او موزے دے ورطا اج بکیگی کلا کیگی با اج با دا سپ میاشتی او دا سمیاشتا जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
ستم اتم میاشتې نهم حج به 9 میاشتې پس کیږي. اوس ته مانه 15,000 روپۍ ولې داخلي کړي په دې اتم میاشتې کې به په تخه لغړی ته وکړي. د خدای کور ته تلس پوزیشن شستا په ملک سہولت وي او آرام وي او پلانې مالی دلی دی هلته د پاکستان شفاخانه ستاسو سہولتونه مو لیدلي ستاسو آرامونه مو لیدلي. کوثر نیازی چې د مذهبي امور وزیرو دا مو لیدلې ولته په مکه کې چې په محل کې بناستو چرته د پاکستانی تپوس نه وکړ. سرمایدار ته ګورو د غریب تپوس ته ګورو دا تاسو چرته خوب هم لیدلې ده. ا بیا خبره ده چې دا د خدای قهر نیولې قوم دی چا چې ولا قبر وکنستو کور وران شو پاړ په شکال کې داغه د سپی عمره تپوس نه کوي او که خان دعا لراغه ټول ورته نی چینی شي او ټوکرای شي ورته انا خانم دوا تراغل خانم دوا تراغل ته خدای په شرمونو شرم دعا ته هغه څوک راغلی چې چا ستاد مړي جنازې وکړي چا ولا قبر وکنستو چا په وګکړه او لس میله یا دیره ته یوړو داغه د سپی عمره تپوس دا قوم نه کوي او صاحب تشریف راوړی نه چې بیا ورته نی چیرې شي. تاسو به خدای څنګه پریدي تاسو له به خدای خورس څنګه خای خورس پسې بڑاندېږي که خدای ته منظوره بڑاندېږي سو پورې چې تاسو د خپل زندګۍ نظام بالکل بدل کړی د زندګۍ نظام بدلول طریقه زده کا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خانقاه ته غریب راغی لاس به چې ورکه ورته به چوکته به داس پیره ده سړی ته به وای چې لے جاؤ انکو مرغا کھلاؤ. د کلکتے او د بمبئی سیٹان برال خلیفہ ته به وای چې انکو لے جاؤ انکو دال کھلاؤ. سیٹان برال اغي ته به دال وخړل په او سپیره براغه پاګه به چرګ خورو. یو ورځ ورته خلیفہ صاحب وای چې حضرت کم چې لوی سیټي خاني مالداري سرمایداري د چرګ خورولو قابلی ته پاګه دال خوره او چې کم د دال خورولو قابلی ته پاګه باندې چرګ خوره. هغه ورته چې بھائی قیامت په ورځ به زه خدای ته دا خیم او ځان به په خلاصوم چې یا الله زستا بنده وم لکه ستا په در کې چې سرمایدار په یو کوډای نه خرڅيږي داسې زما په کور کې د سرمایدار د یو کنجه کې قیمت هم نو. ایمان به داسې پیدا کینو والا بکار کی کدا ایمانی زمون لکه دا موجوده چې د عزیزانو مونږ غرق دا یاد لره ما یو ټکی کړو تماشا به کوي چې د دې قوم انجام بچي دوی سره بکیږي څه تماشا به کوي. تا په ملک وګور افرتفری قدم بیرته سړی او تختیږي پته نه لګي سړی او تختیږي پته نه لګي موټر غیب شي پته نه لګي ډیټسن غیب شي پته نه لګي معشومه جنای غیب شي پته نه لګي. دا افرتفری به نور ګورئ تاسو نور بگو د شي تحفظ نشتا خزت او تختیږي پته نه لګي تحفظ نشتا. پرانا ورځ اول به پیدا ګرځي د ګڼ کپان
پیدا اوس موټر پیدا کړی هغه ورته بادر کلی او مولانا دی کلی نار روان دی دا ټیکنیکل سره موټر ورته ودرول اعلی مولانا صاحب کینه چرته ځي چې و دې رس ویجی دا مدرسې پورې ځم چې کینولو چې مدرسې سره کوس کو چې دن لاړو هغه ته لاړ چې جیب کې ګوري 1500 روپۍ نشته هاي پای جوړ کړی دی راغه ما پسې ما سره خود سي چلو شو مالوس موټر والا درته مونږ کم زندري سار ټانګې ګرځي ټانګې سړی پکی وی بوډا خوار رواني وړو پسې الا بابا چې ودې رسو بټانګه دغه بده غریب کله صادر د شي کې غړپ کې پیسې تیوالي و بابا دې کو شمون لګ مخ کې چا کوزيږي پزان ګوتي وای کورې ولا وران کړي دا ګړ کپان چاته نه دی معلوم داغله چاته نه دی معلوم ګناه د چا دا ګناه د ملک د قانون دا ګناه د ملک د قانون دا ستا په ملک کې غل د پاره سزا څه ده غل ولی غلا پریدي پردای ابرو اغستل غل ولی پریدي په کوټه کې به خزو بچو سره پروته سړی بدر نه نوځي د خزې په مخ کې بدی وتاړي کور بدی لوټ کی غږ بنشي کوله سړی به ونی وشي غږ به ورته نه کیږي ګناه د چا ده ګناه د ملک د قانون ده د ملک قانون کې یو جرایم پیښول هیڅ جرم سزا نشته زما عزت یو سړی واغستو خزه او تختولا لوري ورانه او تختولا زما د ملک په قانون کې هغه څه سزا ده سره سترګې ګړ کپان او لوټيري ګرځي والله که څوک ورته پورته ګوري کیسه مې درته نه وکړې چا پیر مرید چې غټ شو زعفران خوړو سره او سوچا غوړی خوړو او سړی په مړای کې پړې نه فټ کې دا ویلاله دا د پیر سے مرید دا ولا فټ و ما خو سړی نه دی وجلې سړی دی نه دی وجلې کړای په بل چا نه فټ کیږي ورواچوي دا پیر لراغه غرق شو ما چې درته وی چې سوچا غوړی خو خوري خو کور به دی ورانی رورا کړای دا چې د چا په مړای فټ شو دا زمون د کردار ګناه ده زمون د اعمال او شامت ته پرنګ رنگ شکل کې پمون پیش کی پرنګ رنگ شکل کې پمون راځي عزیزانو زه د ملک دوست يم زه د ملک آباد غواړم په صحیح مسلمانانو باندې دا ملک آباد غواړم په هغه قانون چې غلونی وشي او لاس ته غوس کی ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامت وکړو دا ټول ملک پټه پړون دی په دې هیڅ کم نه پويږي چې په پاکستان کې 15 کال وشو چې اسلام چغي والے شي او د اسلام لاندې سزا تر اوسه پورې پاکستان کې هیڅ چاته نه دا ورکړل شي دا ټول پټه پړاند دي نو تر کومه پورې بسترګو کې خلقو ته خاورې اچوي تر کومه دنیا خو په دې پوهه ده چې دا شی حقیقت نه لري یو غل نه لاس غوس کا ته تماشا وکړه چې په ملک د غلا نامت وکړو نن وګوره د ماسختن نرستو بالکل اواره ګرځي وي بالکل اواره ګرځي یو سړی راوستو جیبه والے وبل الکه ولې دا کار کړي وی جی زار چا سره دا کار نه کوم ته مولای چرتا سره مې دا کار کړی دی خو لږ به خرچه شوی او منو جیب مې ووالو پوی بنې کور بده ورانی خزي ګرځي خزي دومره کټای
په دې بازارونو کې وګوره دا د چا کار دی دا بندول زما کار دی چې زه ورته تقریر وکړم ما خو به په خښتو سنګسار کې زه کولی شم دا د حکومت وخت کار دی چې دا دومره غټې غټې چوبرې ولې ګرځوي سترګې تورې کړي رانجې اچولي کلیپونه یې لګولي ګازره به یې په لاس کې خراب بم کوي او خاندي بم او ګډېږي بم او ششنېږي بم او هلکانو ته به ودري دا کوم ځای نه راغلی دا شیشه کې دا د چا کار دی دا عذابونه دي چې په دې قوم نازل دي چېرته د ښځو په شکل کې چېرته د جینکو په شکل کې چېرته د هلکانو په شکل کې نن ملک یې وګوره د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره ښځې په یېرو یې نه دت شوې انشاءالله لږه زمانه پس به ګورې په دې محراب کې به مام سګرټ لاس کې نیولی یو څه کم دی ځکه چې قوم د قوم داسې مردار شي نو ملا به څنګه بچ پاتې شي که ما نه نیولی زما زامنو به نیولی ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار اسپتالونو ته ورشئ جینکۍ هم پکې داخلي پاگلخانې ته ورشئ د دنیا هلکان پکې پراته دي ډریپونه ورته دې ها خېجۍ لګیا دي دا چا وکړ دا څوک نشي منې کولی زما موټر روک شي زه پې 20,000 بونګه ورکوم او راخلاصوم او د کراچۍ نه موټر راورک شي په 24 غنټو کې برآمد شي بې پیسو بوتلی شي که تا زه یو شان وې تام بونګې ورکولی او راخلاصولی دی نو بیا به مې ګیله نه وی ستا دې په 24 غنټو کې برآمد شي او زما دې 3 میاشتې پس چې ټول زنګ شي او بیا دې 20,000 بونګه هم پې ورکوم دا څوک نشي کولی دا ګناه د چا ده دا د ملک د نظم و نسق ګناه ده هیڅ نظم و نسق نشته بالکل اواره ګردي ده بالکل اوار څوک په دې پوهېږي دنیا په دې پوهېږي په اوبو کې سترګې غړوي چې دا شریان څوک دي دا فسادات څوک دي دا ملک بدامني چا جوړه کړې ملک بدامني بجلیګر مولا جوړه کړې ده چې 16 MPO کې پرچه پې ورکي ما جوړه کړې د بدامنۍ ملګری خو ته د غلو د ډاکوانو ملګری ته زه د دنیا حرامیانو په تالی څوک ناست دي زه پې ناست ما خو په زندګۍ کې والله که آرامي خو پرېږده چې د حلالي عادت هم نه یم تللی څوک دې ثابته کړي په دې پېښور کې چې زه یې چېرته واده کې لیدلی یم څلوېښتۍ کې لیدلی یم په خیرات کې لیدلی یم په ختم کې لیدلی یم ثابته دي کیسو دې ودونو ته چې غوټ مې د پلار واده یې ویم چې په عالم فنا توپی ولم دا ودونه کومه ورځ چې تاسو کې واده یې په هغه ورځ د جومات طالبان نه هره ورځ تېروي تاسو ته به خدای ښه ورځ ښیي یا د دنیا کټه سري م راغوښتي او جومات کې غریبان ناست یا نه هره ورځ تېروي څوک یې تپوس اړونه په دیګونو چې مشران یې هغه د خدای په تورې تڼاکو سټکوري کي تاسو بنی آدم یا خدای پاک به تاسو ته ښه ورځ کوي والله که وګورئ که پیسې او دولت در سره ډېري داسې یو ازغی به درته لګېدلی چې زړه کې به دې ننوځي او د ړنه به دې پې وینې بې یا به دې ښځه خرابوي یا به دې لور خرابوي یا به دې زوی خرابي یا به د ملک د نظام د طرفه داسې یو غشی در کې ننوتی چې خپلې وینې به سټې او هېڅ شی به دله مزه نه در کوي که زه غلط ویم هر سړی وګورئ په څه قهر اخته دی په څه ویر اخته دی د هغې وجه دا ده که یعقوب علیه السلام 40 کاله په یوسف علیه السلام پسې خدای جړولی او 40 کاله ولې
په یو ټکی یو غریب راغی چې صاحب وګیا ما یعقوب علیہ السلام ورته صبر وکړه روټه تیاری یعقوب علیہ السلام په بل سکار کې اخته شو او دا مسافر ته هیر مسافر هم د سلاړو الله ورته او یعقوب کدی سړی ستا د کور روټه خړلې وې نو سلويخ کا ورځې به ستا په دې روټه عبادت کړي سلويخ ورځ دل بیا د نور روټه ضرورت نو خو ته د دنه غافل شوې په خپل ذات مې د قسمی چې سلويخ کاله بده جوړو یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر د یوسف علیہ السلام پلار یوسف ته ورکو په کوی کې واچلو بیا مصر ته د زلیخې څنګه له بوتلو یعقوب علیہ السلام سلويخ کاله ورپسې جوړل یو غریب نه په غفلت پیغمبر سلويخ کاله خدای و جوړولو زما استا خو زندگی ټوله غافله ده چې مونږ به خدای څومره جوړي عزیزانو سوچ وکړئ او دا تاسو ته نه وایم او نوم داستا او د بلخ لمزان توایم نوم داستا او د بلخ لمزان توایم خپن شکم نوم واغستستا مونږ ټول تاسو ناسویم چې ما ته مولانا او نه راته خسړې و او نه راته بزرګ و زما په ایمان لګاغه وخت کې امتحانو کا ته پوښې په خبره نو عزیزانو خدای دې امان راکړي خدای دې امان امتحان دې را باندې خدای نه زبردر توخم خپل بزرګي چې ته خو زما لاسونه سپه او چې وخت او امتحان راغی بیا به درته هم چې زما بزرګي واستش نو عزیزانو عرض مې داو چې اولیاء الله دا ډېر لوی خلق شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی خو اولیاء منلو باندې بکار نه کیږي چې څو پورې د ځان د ولی کولو کوشش نه کړي په دې خبره پوهیږي دا چندال چوکړي روټي خلاص کی دي دا روټي خلاص دوی دا اولیاء داسې سيزونه فرض کړي دي اوس چرسیان دې مرا پاسي وي چې دا مولیان اولیاء نه مني چرسیان په دې زیارتونو کې ناستې ښه بوغې به وي دا اولیاء نه مني نو ته مني او چې قربان دی ولی بم چرس کړ دا ته چې مني نو د به چرس کړ چې دا ته نه جی هغه ډېر پاک ستا خدای قربان ا پاکو ته پلیت نو د پاکو د پلیت سره کیږي ها بر امام صاحب ته زمونږ د وطن جوارګر لاش چې جواری وګټي نو بري چغي بوي او چې بیلی نو بر امام گیا وہ یہاں گیا کیا ہوا بر امام کتنے ہوئے انجے توتا دبوایا آسی توتی خخکڑے دے بر امام نشت زکا چه د جواری بیل لیوا دالو چگان و لپنگان چی دی زیارتون منل دغی دا پارا چه غل د شپې ورسی بابا غلا پس زم که کامیاب شم نو غلاف بدر تراوڑ دا قوم زیارتون لم رشفت ورکی دا اولیاء منی اولیاء منل دیتا اولیاء منل دیتا وی د ټریفک د سپای جګړه اچره باغ سړی سره را نشي چې د لاس ورکی او د موټر ودرې لارې ودرې سوزکه ودرې او بیا لا اشاره ورکی او بیا روان کی چره به د ټریفک سپای ورته غونه کی کدا څنګه ده کاغه لاس در کو ته پم داسې ورغه پرچا به در باندې چا کیږي نتیجه به جرمانه ای عزیزا ولی دا د ټریفک سپای ده چې لاس در کی چې زنا نه غلا نه شراب نه ډاکا نه او تار څنګه توبه کړه دې ته ولی منل وای دې ته بزرگان منل وای ولی منل دې ته نه وای چې بابا بوغه مې والا قربان دې دې باندې ولی منل نه وای
نن ستا په ملک کې وګوره یو دکانداري جوړه ده یو ډیس جوړ دی په رنگ رنگ شکل رنگ رنگ شکل مونږ بدبخت قوم کمبخت قوم د 1400 کالو شرک چې دی مونږ نه لاوتی نه عزیزانو 1,40,000 پیغمبرانو مشن څو ته لنډ ټکي خو به پوه شي مشن یې څو مشن یې داو راغلی دیلو خدای را لیږلی دیلو چې دا قوم چې په شرکیاتو کې مبتلا دی دوی له دعوت د توحید ورک د پیغمبر ټوله زندگی به په دې کې ختمه شوه چې قوم ته به وحدو ربکم یو خدای ومنئ دا د لاسه جوړ کړي بوتان ګورئ پرېږدئ نن په ملک کې وګوره الله دې پرېښی دی او د پالګر په مرغۍ دې عقیده ده 2 دروازو نه بار وګورئ دا مرغو والا څوک پاسولی شي دا خو د کارپوریشن کار دی دا خو د هایوے والاو کار دی چې هغه دې څه نه په دې روډ ایښي دي روډ دې بلاک کړی څوک چې په روټۍ ګټي هغې روډ بلاک کړی او چا چې په مرغۍ ایښي او ټول کافر کوي هغې روډ نه بلاک کړی دا مرغۍ ورشي سبا دا د خدای قمقل دا بارډر او ملیشه کې چې دي دا ساده تنخواه اغستی پالګر پسې ورشي 15 پاور واچي سبا مرغۍ منډه کې او لفافه راوچته هغې کې لیکلي چې سپایي لږو ورځو کې به اولدار شي بله نور 15 پاور وباسي چې وګوره چې جمعدار بم پکې شم کړ بله لفافه ورپسې جمعداري مړه ها چې ټوله تنخواه خلاصیږي نو دی صوبیدار میجر شوی چې راپاسي د شیخ چیلی په تصور کې دی صوبیدار میجر روان کور ته چې لاړ شي ښځه وایي تنخواه وایي چې خلا چې روم دی نه وړی څه چالو شو خانه دی خرابه شو پالګر لا لاړم ښځې خفه کېږه ما صوبیدار میجر شوم کښې هغه میجري دې کپاره وخوره کور دی وران شه اوړه نشته چای نشته چینی نشته وا ښځې غم ما کا میجر شوم میجر دا اوس د خدای بیوقوف دی که دا د خدای قمقل دی که اوس که ته دته وایې چې او بدبخته پیغمبر ویلی دي چې من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم یو سړی فالګر ته راغی لاس یې ورته وښود هغه چې ورته څه ووی او ده پې یقین وکړو نو دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم په رسول الله نازل دا د پیغمبر خبره ده بیا پیغمبر فرمایلی دی چې یو سړی دا ووی چې زه د فالګر ته لاس خیمه یقین پې نه کوم چې دی به څه وی اسې ورته لاس خیمه چې دی به څه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسې د لاس فالګر ته وښوده 40 ورځې د دې اسې لاس ښودونکي یو عبادت به د خدای په در کې نه قبلي دا قانون دی تاسو وګوره ایوب صابر مشهور نجومی ټول پاکستان دیوالونه یې لړلي دي چاته تپوس نو کو چالکا تا د کفر تشهیر په دیوالونو څنګه لیکلې تپوس ته چاو د اسلامی ملک اخبارات کی مشہور نجومی کے کرش میں ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں دا د کفر تشہیر دے ستا د ملک اخبارات کی دا تپوس زکول شم چې تاسو لند رامنډه کوي وای موزی لرشي برشي نو په خواره ورندار برشي موزی سړی چې بار سړو ته الکانو ته ایمان نه نو چې کر تراشي په کور خزو نه شي داسې نو دا موزیان مولیانو ته مولیان څه نه وای مولیان څه نه وای مولیان ستا کفره و چې مولا نور څه وای ستا سر خره مولا نور څه وای
او دغه ډنډه او طاقت د مولا لاس کې راغی بیا به زه تاته ووایم چې اوس غل چرته دی او زناکار چرته دی او نجومی چرته دی یو څو درته ځوړند کم ته بیا تماشا وکړه چې څوک د دې جرایمو نامه وایي مولا سره څه دي مولا خو د ټانګېوالو زیارت دی که په شورا کې کینولی دی خانخه وایي مولا یې ته جوړ کړی مولا صاحب څنګه مبارک 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 دلته یو توتیګی دی ہم اللہ کامیاب کرے بڑا کام سر پہ پڑ گیا ہے هغه څه وایي مولا له ته ورکه اختیار ته بیا تماشا کوه چې جرم مجرم له سزا ورکول څنګه دغه شی دی په سعودي عرب کې د څوک نامه ورکړه سعودي عرب ته خو کړه چوکا په بیت الله شریف کې بے حرمتی کړي و سرونه ته قلم کړه ستا په پاکستان کې سړی وجلی دي کورونه وران کې زپاری پور جیل کې وما یو سړی به جارو والا ازمون بارک کې مالک ته څنګه چل دی وی جزا ته سړی ښکاله کې دی مال کړي دي څو ویل خپل مخالف می یولس کسو او یولس واړه په کوټه کې او په ټوله کوټه می پټرول واچولو تیلې می ورته یولس می ویل پکې سوزولي نو هغه ته سړی ښکاله کې کړي غړنجیږي مشینی پای دي زمونږ ملک مشینی پای مندانو پکې وها کله ګرمه وبو راچوا کله یخه ورچوا د خزي بڑا پړه کوچوي کوچ به راونیس عزیزه یو منټ کې د ملک ټیک کې دیش ارڅ چې د ملک قانون ټیک شو د ملک قانون ټیک او سخت نو ترغه پر ایسی رشوتونه به اعلی ختميږي نن رشوت چې خلک وایي رشوت به اعلی ختميږي چې خلک په خېټه ماړه کې په دې خبره پوهیږي په خېټه موړ کا په 300 روپے تنخواه باندې باغ رشوت نه علي ارشي ته د انصاف په نظر بګور د بابو 800 روپے تنخواه ده په 800 روپے تنخواه کې تا په ملک خو نه روټي کپڑا مکان کامیاب شوه دی او نه کچی آبادی والا کامیاب شوی دی نو بابو په 600 روپے کور نیولې دی نو دا 200 روپے به د سټي د غوا سرمنده چې دا به سټي او په وخت به تیرې دی برکت نه علي غیر ضروری اخراجات په ملک کې دومره دي 11 ارب روپے د سیګریټو خرچ دی په پاکستان کې 11 ارب روپے 11 ارب نه 14 ارب روپے د خزو د لپسټک خرچ دی په پاکستان د نکونو پالش د شونډو پالش د مخ پیازی رنگ سرخی گلابی رنگ سرخی بلانه رنگ سرخی کډېری سرخی او مګه الته سړی ټول ختم شو کور وران ده د دې سړو ډېره غرق ده دا د خزو د لپسټک خرچ اوس د تنګو پنسو فیشن دی زه خو په دې سره ګورم دا زمونږ خزې ته 500 روپے کې بابوګیم خزه رئیستی دړدړای ګرځي خدای دې نور کور وران کا بیړه دې غرق کا دا په خېټه ماړکا بیا رشوت واغستونو دوی نم لاس پرې کا سر ته پرې کا سرکاری ملازم کور وران 10 روپے ورته چې تنخواه کې زیاتی شاله تنخواه زیاته شو خو چې تنخواه زیاته شي الته وړو ورته 25 روپے ګرانټ د ډالډې ډبې د 52 نه 75 روپے شو تاسو پوه شئ دا ټول سيزونه به ټیک شي چې غیر ضروری اخراجات په ملک کې ختم شي لباس اعلان شي تاسو سره جوخت هندستان دی تاسو سره خاصان علاج دی او که څوک وایي چې هندستان کې ولی ارزانی ده ځکه چې وزیر اعظم او مغه د ململ ساړی تړي وزیران او مغه د 500 پیسو د خامتا ټوپای په سره
ارزانی به ولې نه په ټول هندوستان کې وګوره د بار ملک موټر نشتا د بار ملک موټر نشتا یا خپل جوړ کړي پکې ګرځي یا په سایکلو ګرځي دلته وګوره کوټ پتلون د 500 روپو یو ټای مونږ دلته ځوړندل ټای د پیرنګیانو مذهبي شعار دی ټای د صلیب نشانی ده مسلمان ته ټای تړل حرام دي او شرمېدل یا قومه چې پیرنګیم د دې ملک نورت کو نو ټایانې ولې تړي تاسو پوه شئ دي دا ټول غیر ضروري اخراجات ولې دي ځکه چې هر کې ازماس برماس یو ډینر سیټ په باړه کې وګوره دا څوک اخلي ګردنر ډینر سیټونو ته څه ضرورت دی د لریګي کاسې جوړې کوي پکې روټۍ خورای کنه زمون کور ته بعضې وخت کې څوک داسې غوړ غوندې میلمه راشي نو کاسه کې ورته چې څه شی راوباسي وایي جي تاسو مغسې لا ساده یې مایاو جي مونږ هم مغسې ساده یې دا اوس وزیران دي دوی زمون کور ته راغلي روټۍ ټایم د لرګي په کاسه کې مې ورته ساګ راوویستو او ورسره دومره سوکړه کو په مې غټ غټ سور مرچکې دوړو ویلې کې مال روټي ہے نا وې کی جای روټي ہے ته ګډي دې پین مالدا بخوري کینی والله کم دې ندر سره زمنا جلسو ته نظم شرمېدلو عقل کوي غیر ضروری اخراجات پرې دی چې ژوند باندې پوي شي او زندگیم زندگی شي د بل درد زړه کې پیدا کوي د بل فکر لکه پیدا کا په بل باندې دردمن شا نو الله با ستا ټوله زندگی خکی نو په ما کټ نشي او د کټ اورېدو ز قائل نه راشي په کرامت سره باسو چې د اولیاء کرامت وای څه شي د پیغمبرانو معجزه وای څه شي کرامت د ولی په اختیار کې اډوینه مسلې تراشي کرامت د ولی په اختیار کې نه کله چې قدرت غواړي داغه پلاس یو خرق العادت کار صادر شي تاسو پوه شئ لکه دا یو نقشه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په زمانہ کې شوی و او کرامت د ولی اختیاري شی نه وي الله چې کله وغواړي داغه پلاس باندې یو واقع صادر کړي زما عزیزان د ولی او د بزرګ او د پیغمبر میشن پیژنئ میشن چې پیغمبر الله را لېږلی څه ته دی ولی او بزرگ خدای جوړ کړی څه ته پیغمبر دې له راغلی دی چې د خلقو ته وایه چې خدای ته دا لار تللی بل چل پکې نشته هېڅ نشته نو خلقو ته وایه چې خدای ته دا لار تللی د علماو د اولیاو د بزرگانو کار صرف دا دی چې خلقو ته وایي چې خدای ته دا لار تللی ما ته دا لار راغلی ده دا د بزرگانو کار نه دی په دې خبره پوهېږئ ما ته دا زما خلوت خانې ته دا لار راغلی ده زما جیب ته دا لار راغلی ده نه خدای ته دا لار تللی ده پیغمبران علما اولیاء دا واسطې دي د خدای او د مخلوق په منځ کې ته به صرف خلقو ته د خدای لار لکه موسی علیه السلام زمانه وه پلار روانو یو شپون دی لګیا دی یا الله ته به چرته ستړی به چې چاپی دی وکم ته به چرته دا د ګډو چیلو پای در باندې وسکم موسی علیہ السلام ورته دا سوی خدای دې خوار کا دا خو د کفر خبرې دي الله محتاج ګڼل ستا پایو تا ستا جامو وینځلو تا ستا چاپای او الله د احتیاج نه منزه او مبرات عزیزانو د خدای مقام هغه دی چې دا ټول کائنات خدای ته محتاج دی
او خدای چاته محتاج نه. ټول کائنات پیغمبران كلهم من رسول الله ملتمس، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. یو لک سلیری زرا پیغمبران دا محتاج دی. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته محتاج وو کنو. اذان نرستو چې تاسو دا دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه، اخر کې څه وای؟ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دې روټي خلاصو نه دا تاسو کوي، دې روټي خلاصو نه دا تاسو کوي چې وابعثه تا ته چې پیغمبر ویلي چې ما تم دعا کوا، ما ته څه دعا را تکوا؟ وابعثه مقاما محمودا. خدایا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام محمود ته ولېږه. الذي وعدته، هغه مقام محمود چې تا د هغې وعده کړې. حضرت عمر غوندې سړی دعا ته محتاج و. سړی حج ته بیت الله ته روان، پیغمبر ورته وایي چې چرته دی؟ وایي بیت الله شریف ته ځم. ورته وایي یا اخی لا تنسانا فی دعائک، یا اخی اے رورګوټیا لا تنسانا فی دعائک، چې ما په دعا کې هیر نه کې چرته. پیغمبر یو عام سړی ته وایي چې یا اخی لا تنسانا فی دعائک، چې ما دعا کې هیر نه. عزیزانو ټول کائنات خدای ته محتاج، خدای چا ته محتاج کده. دا روټي خلاص سوئی، دا روټي خلاص وہی چې اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ یا اللہ تو خو یو ذات تا سره دي څه شی؟ دا خدای ته وایي تا سره څه شی دی؟ جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. څه چې دي رسول الله نه بیالو، تا سره څه دي؟ خدای ته وایي تا سره څه دي؟ هیڅ نشته درسره. دا هغه بدبخت قوم دوی را پاسي وایي دا دیوبندیان چې دي دا وابیان دي، اولیاء نه مني، زیارتونه نه مني. دیوبندیان په خپل زیارتونه دي. زیارت هغه څوک کېدی شي چې چا د محمد رسول الله دین ژوندی ساتلی. تو وګوره په هر میدان کې علماء دیوبند د باطل په مقابله کې په جیلونو کې پراته دي. علماء دیوبند د دلی په غدر کې د خنزیر په سرمنه کې سوځېدلی شي. تاسو خیال را واغه زمانہ د علماء دیوبند یو مرید دی چرسی چرس کی د دلی په غدر کې او پیرنګي ګرځي او تر بټوتی پرې وتا. د مشر چرسی راواغسته پتون لاندې کړ. انګريز راغی چې دلته مانه بټو پرې وتا د چرسی راواغسته ولای ور. انګريز ولا 100 روپے ورکي ول نالم 200 کړي و نالم 1500 کړي و نالم جاو هم پیسې نه لیته. انور چرسیان ورته چې بیړه د غر کښه غسته بده وي مونږ له بده را کړی. دا چرسی ورته وي بیړه ستاسو غر کښه. دا خود عیسی علی السلام په مذهب دی او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مذهب دی. د قیامت ورځ چې شي او خلق پیش کیږي دا پیرنګي براشي زما په پیغمبر به داوا وکي چې ستا امتی زما د امتی نه 1500 روپے رشوت غسته نو بټوای ولا ورکړي.
نو زه خپل پیغمبر په 1500 روپے کچا کما وا په قیامت کې بدا تر چرسی جنت تزي کذب زما مال کو سټلو والا حضرت رحمت الله علیه جنت لبسوک زی د جیبونو ګړ کپان د جیبونو ډاکوان تا به جنتونو لځي عزیزانو سوچ وکړئ مونږ غر کیو تباہ